مقصد بلکې د ډېرو مقاصدو دپاره د یو عظیم پیغمبر واقع ذکر کوي چې هغه حضرت سلیمان علیه السلام دی. د حضرت داود علیه السلام 19 زامنو او په 19 زامنو کې حضرت سلیمان علیہ السلام ډېر قابل او پوه شخصیتو تر دې حده پورې چې داود علیہ السلام به کله فیصله کوله نو د سلیمان علیہ السلام سره به مشوره کوله، دنه به رایه غوښته چې دا مسله پېښه ده دې کې موږ څوک وو. او قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی یو واقع متعلق ففهمناها سلیمان کہ داود علیہ السلام یو شان فیصلہ اکڑا او بیا سلیمان علیہ السلام تمون فضل کی بہتر فیصلہ واچولا غیر مزیدار فیصلہ اکڑا. اللہ لیر پویا ورکڑے و پا معشوموالی کے بالکانہ کے ذکر د پلار د وفات د پس 14 کالو عمر کې دی بادشاہ جوړ شوی دی. 14 کال ډېر لږ عمر دی. رونه نور تل استدی نور لسم دی دانه چې نورونه قابلانو پویو د پیغمبر اولادو خو پوی علم د کې زیاتو په دې نسبت پلار د خپل بادشاہي وراثت د تاوالک 14 کال عمر کې پلار الہ بادشاہ د حضرت داود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کے راوی د بخاری شریف چې دوه ښځې په لاره روانې دي دواړو سره زامن دي ماشومان تیرودونکي یو ځای کې دمه وکړله شرمخ راغی د یوې ښځې بچي او تختو چې کوم ماشوم بل زوی پاتې شو نو دواړو ښځو پې دعوه وکړه بچی خو د یوې دی د یوې ښځې بچی خو شرمخ او تختو خو چې دا کومې دواړه ښځې دي دواړه وایي یو وایي دا زما دی بل وایي زما دی یو یې خپله مور ده بل پې دعوه وکړه. حضرت داود علیہ السلام له فیصله راوړه وی چې زمونږ د دواړو بچیو او په صحرا کې یوه ښځه وایي د دې بچی یې وړی دی دا زما دی، بله ښځه وایي نه دا زما دی د دې ښځې بچی شرمخ وړی دی. بچی چونکې دغه وخت کې چې داود علیه السلام له فیصله راله مشرې ښځې سره و چې کومه مشره ده غیږ کې د هغې او د کشرې ښځې خو ګوانم نو ځکه خو ځنګلو بیابانو څوک شتم نه ګوانیم نشته څه خاص ثبوتیم نشته. نو حضرت داود علیہ السلام دې ته وکتل چې چونکې قابضه دا مشره ده او بچی د دې په لاس کې دی وی بستا دی. کشره ښځه خپه شوه چې دا خو بچی زما دی او مشر وی نه زما دی ما له فیصله وشو چې را تیر شو د داود علیہ السلام نه راووتل نو حضرت سلیمان علیہ السلام عمر 14 کالو نه کم دی هغه باندې رادل وی څه مسله شوه بابا دله فیصله وکړه وی او وی ماشوم د چا شو وی د دې مشرې کشرې وی دا زما دی مشرې وی نه زما دی ما له داود علیہ السلام فیصله وکړه. سلیمان علیہ السلام ورته وی زه دله فیصله ونه کړم که ستاسو خوښئ او زما په فیصله راځي چې زه درله وکړم. کشرې وی خو ډېره ښه ده که زما شي چېته مشرم وی چې پلارې زما په حق کې فیصله وکړه دا دیوم کوي وی ډېره ښه په تا فیصله کوو. ګوره هوښیارتوب ته سلیمان علیه السلام وی چاړه راوړی چاړه یې راوړه په کاڼي وویل تېرې کړه وی د په دې څه کې وی دا بچی به په میان 2 ځایه کړو نیم به د یوې شي او نیم به د بلې شي نیم به یې کړو بس ځکه ته وی زما دی نه یې پرېږدې او وی زما دی نو بل علاج نشته ټوکړه باندې چې جګړه راشي نو بس خلک یې نیمه نو په ځمکه جګړه راشي نو نیمه یې نو په پیسو جګړه راشي د 2 کسو نیمه یې نو
دا ماشوم په دامیان باندې دوزایا کوم نیم د یوې خلې نیم د بلې چاړې ته ګوته کړي چې ماشوم یې لاس کې واغې چې هغه کشرې چغې جوړې کړي مشرې غږ نه کوو او کشرې فریاد جوړ کړو لوی چغې شروع کړې او ورلې شروع کړې د خدای بنده سلیمان دا ماشوم مذبح کوه د دې مشرې شو خیر دی خو مې ذبح کوه زما دی نی خیر دی بس زما دی نی د دې دی خو ور چاړه ولې او نس شکوکار یو چغې هغه نخرې جوړ کړې چې سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا دومره درد دی کشر یو کنه او دا چغې والدا بچی دی د مشر پروان نشته هغه په دې خپکیږي نه چې بچی دی په میندو لای شي او چغې خو دې کشر جوړ کړې معلومیږي دا چې بچی دی زړه دی او درد دی او بچی ته واغشته کشر دی ورک او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ففهمناها سلیمان چې داوود علیہ السلام خود ټیکتا د ظاهری دلیل په بنیاد فیصله وکړه او هغه حقیقي علم او پوهه موږ سلیمان علیہ السلام لکه چولو نو چې څه فیصله به داوود علیہ السلام کوله د سره مشوره به کوله دی وجه علماء وایي چې هغه انسان د مشره د بادشاہي سره تعلق لري چې دا کوم انسان د دین پوهه الله دې زموږ د استادو د دین پوهه نصیب کړي د دین پوهه چې وزرت به یاري په قران به خبرداري په سنت به خبرداري او چې د دین پوهه د انسان په لکه نه د خدای د رسول د کتاب نه خبر نه پزله کې د الله يرني د انسان اب د بندگانو په منځ کې فیصله وکړي اب قاضي سے جوړ شي هغه به بادشاہ سے جوړ شي نو زمارونو دین دا مسله علماء معلومه نو داوود علیہ السلام چې وفات کیږي هغه ته پته و چې د یو بچی سلیمان علیہ السلام عمر خو 14 کاله دی کم دی خو پوی ډیر زیات دی وی بچی وورث سلیمان بس هغه میراث دا بادشاہي زما تا ته پاتې او ته زمانہ پس بادشاہ د پلار د وفات نه پس دی بادشاہ رب العالمین داس کمالات او خصوصیات دل ورکړي چې په مقدس مکه د بادشاہانو نو داس کمالات لکه یو کمال د دو زبردست کمال چې الله وتا هوا تابع کړه وسخرنا له الريح من ورتبات تابع دا هوا داغه په اختیار کې کړه الله او دا خدای الله خو خدا د چا باد تابع کی د چا بلشی تابع کی د چا حیوان تابع کی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا حیوانات چې څومره دي نو مستحق تابع کړي قرآن حکیم کې الله فرمایي دا دریابونه الله ستا تابع کړي سفر پکې د پاسه لګي او کتا نید الله امداد قسم دې که خر باندې سړی دور منټه سورلی موږي روان شي وای باندې تب اولبو یو به څنګه راکاږي مستانه مضبوط ته پهلوان دی غټ دی لیکن دا الله تابع کړی نو بعد رب العالمین د حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کړی و سلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر د سحرنا د ماسپخینه پورې د دومره مزل کو چې د یو میاشت مزل با هغه په دې لکسات کې کو او د ماسپخینه تر ماخامه پورې بیا د میاشت مزل کو او د سلیمان علیہ السلام تخت ببره پاوا روانو تخت به سونو دامرنه لکه زمون د وطن یو بادشاہ کورسه یا تخت معرف القرآن کې مفتی شفیع سے رحمت الله علیه لیکلی او نور مفسرین هم لیکلی دي چې سلیمان علیہ السلام باندې یو ځای نه بل ته په چکر ته نو وزیران به سره ټول اوسم بادشاہ کې دی وزیران مشورې والا پیریان به سره پیریان تابع انسانان به سره خادمان نوکران به سره مارغان به سره مارغان بر په هوا کې به مارغان خپل وزر خورې کړی او سورې به کو په دی باندې دی به سمرو سلسله او زر بنو شپږ لکه کسان به پاوا ګرځېدل شپږ لکه کسان شپږ لکه خله لري شپږ لکه او دا به یوازې داسې نو کورسه به پرته وي
د سرو زرو کرسۍ، د سپینو زرو کرسۍ، د لرګي کرسۍ، د اوسپنې کرسۍ دا به لګېدلې وي. سلیمان علیه السلام به پکې میانس کې ناستو او وزیرانو د مشورې خاوندانو پارلیمنت والا او دا چې کوم د مجلس شورا والا دا به ورسره ناستو، پیریانو ټول. تخ به په هوا کې ته هوا تابع وه، او چې یو ګاډي خو مخې له وله هوا راځي، هغې کې خو څوک ټینګېدی نه شي، هوا خو د و تابع. نو تخ له مخې له چپه د هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي، او یا هغه مرغۍ چې د پاسه یې پې سورې کړی چې هغه ګډوډ کړي، هغه مرغۍ به پې د پاسه سورې کړی او دا به روانو په هوا به روانو. او تیزي ما درته ووې یو ورځ کې به یې د 2 میاشتو مزل کوو. هغه یمن نه به روان شو، شام ته به ورسېد، شام نه به روان شو عراق ته به ورسېد، په دنیا چکرونه به یې لګول او بیا روانه به یې څنګه وه. نو لوی تخت قالینونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د 6 لکو خلقو سره، پیریان او انسانان او دیوان او صاحب بره مارغان او د هغې هغه وزرو سورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چاته نقصان ونه رسوي، دا به روان شو چت په شلابه. وطنونه به یې ورته قول دې ته مکه مکرمه وایي، دلته یو بیت الله دی، د الله کور دی، د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا کېږي. لا بړل دې ته مدینه وایي، یثرب یې نوم دی، نوم د مدینه منوره ګرځي، او دا آخر زمانې عظیم پیغمبر به دلته هجرت کوي. دا وطنونه به د خپل قوم او د خلکو ته ښول. او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا ته ځان روکي، قبر کې مبتلا شي. حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کو، سر به یې ښکته و، څومره وزیران به ورسره و د الله ذکر به یې کو، څومره مارغان چې به ټولو به د الله ذکر کو. د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روانو. او که داسې موقع به راله چې په خپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو، صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم، زه خو مثلا شام ته تلل غواړم، زه عراق ته تلل غواړم، زه بل خوا، نو هغه به حکم وکړو باد ته هغه علاقې ته به ورسوم. مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناستو، وزیران ټول ورسره ناست دي، لویه بادشاهي الله ورکړې ده. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي، ټوله دنیا باندې بادشاهي وه، ټوله دنیا باندې. سلیمان علیه السلام الله نه سوال وکړ اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. یا الله داسې بادشاهي مال راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه. الله نه سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا دا بادشاهي نه، تر قیامت پورې. او انك انت الوهاب، الله بخون کې د بادشاهیت دی، داسې نه کړه الله بادشاہ دی. څوک چې وغواړي تؤتي الملك من تشاء، قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملك ممن تشاء. چا نه وغواړي بادشاهي ته لري، چا له وغواړي هغه له بادشاهي ورکړي. د انسان عمل ته الله ګوري چې عمل د انسان څنګه دی، ښه دی که بد دی. ښه دی ښه بادشاه پې راولي، بد دی نو خراب بادشاه پې راولي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت د الله تعالی په اختیار کې دي. دنیا کې څوک اونخلي چې زما د عزت نه په دولت یې حاصلولی شي، بادشاهي په دولت نه حاصلېږي، د الله ورکړه او د الله اطاعت دي زما. نو الله نه سوال کوي انک انت الوهاب، الله بخون کې د بادشاهیت دی. هب لی مال داسې بادشاهي راکې لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمانه پس د بل چا نه، د ټولې دنیا بادشاهي د بل چا نشته. باد تابع د بل چا نه دی، پیریان تابع، شیطانان تابع د بل چا نشته. د مارغانو په خبرو پوهېده چې مارغانو به خبرې کولې، په دې بل څوک نه پوهېږي. نو ناست خپل وزیران ورسره دي، دې کې اسرائیل علیه السلام راغی په مجلس ته سلیمان علیه السلام تیر شو. خو دې مجلس ته وکتل د انسان په شکل وګورئ، سپک او تیز نظر باندې وکتل. او لا یو وزیر سلیمان علیه السلام ته وایي چې صاحب زما زړه کېږي پلان کې علاقې، زه ما باد ته حکم وکړم ورسه علاقه زموږ مشوره شروع ده او دا ته څه کوې؟ نه زړه مې تنګ دی.
فریاد شروع کو سلیمان علیہ السلام ورته منی کوي چې مکه لکه دلته موږ سره خې وینه بسر څنګه چې هما باغ علاقه ته رسې دا خاص وزیر محبت او مینا او بات ته حکم کوي ورسوا لکه جاسته و مثال هغه علاقه ته ورسوا لک سات پس حضرت اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان علیہ السلام مجلس کې کېناست هغه د تپوسو کو تو وخت په لاره ته تیر نشوي او تیر شو زما د دربار ته یو قتل او ډېر ستر نظر سره طبیعت ډېر خلو سلام په واچو او طبیعت ډېر خلو څه چلو وی حیران شوما الله را ته حکم وکړ چې د سليمان عليه السلام یو وزیر دی فلان کې نوم دی او دی به د دنیا غفلان کې ګوت کې فلان کې کلی کې فلان کې دی چې پزما کنا سی ورته ساتي وباسه وخت پکې ولا د په لار راتیر شوما چې مې قتل تاسو سره ناستو اوسو کو یو بدلتا ناشته ما ته خو الله هغه ځای خولې هغه ته خو د میاشتې مزل دی بلا مزل دی هغه ته دلته د سوخ کې نشم لکه اسرائیل علیہ السلام ته الله ته کم انسان خو او دا هغه ځای وته خو چې پلان کې ځای کې بناسي ساتي وباسا الته وباسي نو ما ته خو الله ردی سړي متعلق هغه ځای خولې دی ایته خو بلا مزل دی او دې نو الته رسیدین نشي ګرانه خبره یقین نه دی اوس الله هم دروغ نه وي او نه الله خطا کیږي الله له خو علم دی مې چې الله خبره به منم اقل يتولد چې ورلما تیم خلاو چې هغه ځای ته ورسېدم الترا تناق چاغ الناس تو سامنے طریقے ته الله تعالی رسول وګورئ کم ځای کې د انسان د مرګ د پاره مقرري کم تیم مقرري نا غزه بدلی دي چې نا غتیم کې فرق پاتې نو پخپل بم په هوا ګرځید او کچابت مطالبه وکړه نا غلبم هوا تابع کړه وغلاقې ته ورسو او مارغان به سره او مارغان به سره خبرې کولې دا څنګه و مستقل په مارغان او حیواناتو کې داسې ناشنا مارغان دي چې غیر الله کمالات ورکړي لکه دا هود واقعا درست درته صبر کوا نو ملا جرګت به مستقل ګرځاو دا ځان له انجینیرو لوګو معلومات په ولا کول بهر کیف مارغانو چې به خبرې کول سليمان عليه السلام په پوهیدو او دبم مارغانو سره د هغې په ژبه خبرې کولې هغه پوهول مرګرو ته بناستو دا مرغه چې چغې وایي که نه وی دا وایي چې سبحان الملک القدوس معنی دا ده جبه خو بله وایي خو مطلب یې دا دی سبحان الملک القدوس هغه به الله له پاکي ده چې ډېر لوی بادشاه دی د هر عیب نه پاک څونه ښکلې معنی دا بل مارغه چې اواز کوي نو دی وی سبحان الله دا بل مارغه چې چغه وایي ته خو چین چین کوي دا چین چین نه دی دی الحمدلله پلار باندې یو ځل روان دی کله په هوا کله په ځمکه ولاقه تېرېده او نیت ته سلیمان علیه السلام دو چې دا لوی ځنګل دی دلته به موږ دمه کوو خو هغه وادي النمل د میږیانو علاقه وه اوس هم بعضې شړوه علاقو ته که تاسو ورغلی چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو هغې کې میږي ډېر زیات دي هر ځای د میږو سوړه دلته سوړه هلته سوړه هلته سوړه سړي ته ځای پکې نه میلاوېږي چې په یو ځای کې څادر خور کې پکې کښېني میږي دومره ډېرې نو سلیمان علیه السلام چې کومې علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري لکه د شاتو نه مچو چې یو موري ټولې تابع وي دارنګې د میږو هم یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړ وی ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میږیانو بچو سلو ته ننوځئ سلیمان علیہ السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې خبریز مریض بم کی ځکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په خپو کې به مدل کی او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین دا معنا کوي چې ډېر لوی پټې ځای کې روان دی په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي
نه پوهېږي ګورې برباد به مو کړي. فتبسم ضاحكا من قولها چې د دې میږې دا خبره واورېده نو سلیمان علیه السلام موسکی شو. ملګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یو میږې ده او ملګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړو چې هغه را روان دي او ملګري ورسره دي او ګورې خپل لاندې به مدل کړي او پوهېږي نه دا ځای بدلوي خوا بل خوا ځو. دلته د میږیانو کلي دی د میږیانو وطن دی پکې. او بعض مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې چې څه دی خیال دی وی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړو ای سلیمانه الله بادشاہی درکړه شکر ادا کا. اے سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کا. الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاہي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل. اے سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې روزم شته چې دا به مړاوي شي. ګوره میږی ته ګوره اے سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روز ته چې دا به ختم شي. اے سلیمانه دی وخت ته آمر حکم بکې آمر هو خو زمونږ غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکې هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي. وی چې دا خبر سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غوني غوني شو ویښته ودرېدل او په ژړا شو. او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جلل به تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راغله او یا د هغه میږی هغه خبره به پرېږده شو. او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی. چې قحط راغی نو ملګرو ته یې وی داسې کوو چې باروزو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره. اوس هم دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا منځ باد ته نو استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان شو. چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپې اوچته کړې ده. ګوره دې خو په خبرو پوهېده د خپې اوچته کړې ده هغه میږی او د الله نه سوال کوي. او څه سوال کوي؟ یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته هېڅ قسمه خوراک نشته نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وجنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه. او نبي علیه السلام چې به هم دعا کوله نو ویې که نه یا الله وی دا خپل حیوانات دې سیراب کا. نو هغه میږی هم پوچته کړې وه یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه مونږ خو د لوږې نه مه وجنه الله باران وکړه. سلیمان علیه السلام خو په خبرو پوهېده چې دا خبره واورېده نو ملګرو ته ځای چې ځو. ولې استسقا مونږ نه کوو؟ وی نه یو میږی د الله نه سوال وکړو ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وحی شو چې دغه میږی سوال مې قبول کړو باران کوم. هغه میږی سوال مې قبول کړو باران کوم واپس راغل. نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړو چې میږیانو به خپلو جبو کې خبرې کولې نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او ده به هم هغه جبه وی چې دا په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا څیزونه میزونه پوهېدل. دا خو یو بادشاہ یو په ټوله دنیا بادشاہي او دویم څه شی په میږیانو او د حیواناتو سره خبرې کولو د هغې په خبرو پوهېدل. دریم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام رب العالمین ورکړو هغه نو دا و چې پیریانو نه به کار اخیسته. پیریان یې الله تابع کړو پیرې به چې خپله تابع کړي هغه ځان له مصیبت دی پیرې تابع پیریان او چې څه به پې کول هغه به پې کول. ومن الجن من يعمل له او پیریان با کارونه به کول یعملون له ما یشاء من محاريب و تماثيل و جفان کالجواب و قدور الراسيات. داسې څیزونه به ورله جوړوله چې هغه د دنیا انجینیر نه نشي جوړولی. غټ دیګ به ولا دومره جوړ کو چې هغه به د ځای نه چوچتولی نه شو په ځای به پروت و په هغې کې به پخلی کول. غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې ترې دا به ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راتلل ډوډۍ به یې خوړه. سخي خو هم ډېر زیات وکړ. واصلنا له عین القطر قرآن کې الله فرمایي وی ما ولا د پیتلو پیتل نی دا زیار
د تانبې د دې چینې مې ورته بریولې وي ګوره چې الله دې سره شو بس خبره د اخلاص سره د تانبې د پیتلو نهرونه به بهېدل اوس تانبه او پیتل چاپلار پیدا کولی نشي او که پیدا کړي نو ویلي کول یې څونه ګران کار دی نو هغه ته به دغسې لکه داود علیه السلام پلار هغه ته الله اوسپنه نرمه کړې وه نو د الله دا پیدا کړي نو د پیتل او د تانبې دیګونه د هغې لوښي د هغې غټې غټې ترې پخلي به هم پکې پیریانو کول او صاحب هغې کې به ډوډۍ مچول او خلک به راتل هغه به یې خوړل پیریانې تابع او قرآن حکیم کې الله فرمایي په دریاب کې به غوپې والې پیریانو او دا ملغلر او لالونو دا قسم قسم اعلی څیزونه به ورته ایستل بیت المقدس ته جوړ کړو بیت المقدس په پیریانو بیت المقدس لومبي چا جوړ کړی دی حضرت ابراهیم علیه السلام او دا غزوی حضرت اسحاق علیه السلام او بیا دا غیر نه پس بهترین طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کو او په پیریانو بلګي او کار به وکړو داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کو چې پیریان پکې لګیا دي او شوا روز پکې خدمت کوي اعلی قسم لرګي بهترین قسم کانی ماربل په هغه زمانه کې او خشته کانی به تراشل دا غې نه بستنې ورته جوړولې او دا ملغلرې به راوړلې او قیمتي کانی به راوړل یاقوت او مرجان هغه به پکې لګول هغه زموږ پښتانه وایي که نه پیریانو ته غزني ته یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل او کار به په هغه پیریانو پې کوو او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جایز و یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیلا دا جایز فوټوان اوس منع شوي دي حرام دي نو دا قسم تصویرونه او دانچې او لکه اوس خلک دا سینری لګوي د بوټو موټو د غرونو د زیروف تصویر حرام دی هغوی پکې دا سینری او دا تصویرونه او دا پیسې لګول قشته قیمتي اعلی جومات یې په جوړ د پیریان لګیا دي خدمت کوي او چې کوم پیري به پکې سرکشي کوله خدمت به نه کو کار به نه کو هغه به سزا ورکوله هغه به نور پیریانو ته وي چې اوچته کې دریاب کې اوسو غوټۍ ولا ورکې وی هغې ټکوي د پیریانو ځان له یو نظام یې چلو د هغې قاضي دی او د هغې ججان دي او چې چا پکې زیاتې به په سزاګانې به یې ورکولې د هغې ځان له خپل جیلونو خپل نظام او د انسانانو ځان له زمارونو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې داسې کار به د پیریانو نه اخیسته چې په مخ د ځمکه داسې کار بل چا د پیریانو جناتو نه دی اخیسته موږ به په جنات تابع کړو خو چې کله جمعات تقریبا په تیارېدو کې شو او لږ کار پکې پاتې دی نو ملک الموت ورته راغی وی ستا ټیم پوره دی نو مرګ وخت پوره دی الله زما خو ټیم پوره شو خو جمعات د بیت المقدس نیمګړی زما خو دا ارمان دی چې دا جمعات پوره شي او که زه مړ شم دا پیریان نه چاپلار به کار والي او انسانان خو دا جمعات نشي جوړولی او نه انسانان دومره طاقت لرلی شي دا جمعات خو به نامکمل پاتې شي الله ورته حکم وکړو داسې وکړه ځان له شیشې یو کوټه جوړه کړه مزیداره هغې کې اعتکاف نیت وکړه د چلې چې ما پسې به څوک نه راځي او زه په دې کوټه کې اعتکاف کوم ځان سره اوچ خوراک دننه کا اوبه ځان ته کېږده چې هېڅ څوک هم تا پسې نه درځي دا کېره ځان ته او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناستي دقسې کېنه د هر پیغمبر خپل شریعت ته او خپل شرعي حکمونه دي بس هغه ځان سره خوراک او څښاک اوبه دننه کړلې اعلان یې وکړه چې زما به چې تر څو زه نه یم راوتې تر هغې پورې به زه اعتکاف کې ناست دی چې روزم نه مې اعتکاف به ختمي نه به ما پسې څوک اوبه را دننه کوی نه به ما پسې څوک مان سره اوبه دننه کړي نه به ما پسې څوک ډوډۍ را دننه کوي هغه ما سره انتظام برابر دی نه د ما غسلخانې انتظام هر څه ما ځان له په دې محل کې برابر کړي دي ما پسې به څوک نه راځي بس دا تاسو د زما اعلان دی که څوک راغی ښه به نه نو په یو کورسۍ باندې کېناستو د عبادت په شکل کې او کونټۍ راواغېسته هغه یې زنې ته کېښوده دا کونټۍ د زنې ته کېده او ساعت الله وویسته ساعت یې ووتل
چې سات وتا جناب اوس پیریان خو لګیا دي خپل کار کوي. هغه په دې سوچ کې دي چې سليمان عليه السلام جم دی او اعتکاف ته ناشته او ګوره کمړ خو دې بکټ کې پروتو او ګوره کونټه ځنه ته خو دې په عبادت کې لګیا دي. یو پیری براته شي کې بغلو هم قتل او هغه د ناشته عبادت ته لا برخه ډبل کار به کو نږدې مرګري په پوي وغه په کړو خو له بغنو باسي چې دا کار خلاص کی په دا سرکش خلک دی باندې کار سو کوي بیا لګیا دي کار کوي او مازیګر چې کله کار چوټي کیږي نو راځي غلې غوندي شي ته هغه محل تر نه نوځي اګوري ابل ولا په عبادت ناستخه مو نه پاغه پلان کې محل کې عبادت باندې ناسته دبل لګیا دي شیطانان خپل کار کوي جمعات پورا شو که اعلی قسم مزیدار بیت المقدس جمعات دا برابر شو لګیا دي چې پیریانو کله جمعات مکمل کو کار اخلاص کو اوس الله هم نظام برابرای دلته کې لګیا دي وینه کونټه وېخ کې انختی دي وینه انختی هغه کونټه لګ لاندې نه خوري کونټه وېخ او خورل شو چې کونټه وېخ او خورل شو کونټه کې نهستا سليمان عليه السلام را پریوت سات شپږ میاشتې مخکې وتی ده شپږ میاشتې مخکې د څوتې ده چې پریوت خلک هم پوي شو پیریان هم پوي شو اوهو دا خو شپږ میاشتې راځنه خو ډېره موده مخکې څوتې وه مونږ ته څه پته وه چې دی وفات شوی دی ګنې مونږ به هغونه خدمت کوو. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نو یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به مخکې لېږه چې کوم ځای کې به دمه کړو وګورو اوبه شته که نشته هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې خښې شوې مولا جرګک لکه سوچ کړی دی چې ذرا شه زه به م یو چکر ولګوم ځکه چې دوی تر څو خیمې خښوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلې مې چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لار چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړو یو بل مولا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کې ته ده کمې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وی ته را کوم ځای وی زه د یمن د علاقې د سبا وی دلته دغه شته څه ابادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست ابادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی دی مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بایلو ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې پر خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې دین یک بخ مونږ ته اوبه ښولې وې چې مونږ اوبه راستي چې مونږ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا بد دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ور داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل په انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تیره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخیستو او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چالني ورکړي سر او باڼې به ترې غونډې وباسم دغلې چې مولا جرګک راښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چرته تللی وې څه دې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړې جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړې یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا وی وی بالکل رښتیا ویم وی زما یو خط ولا ورسولی ګوت په پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا ورسې نو یو غاړې ته کېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي
دا غیر معلومات بو کی مالا براؤ خط وطولی کا قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کٹی خط دو کٹے خطی اولی کا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین دا خط دا سلیمان علیہ السلام بادشاہ را طرف ندی او دا خط شورو دا اللہ دا نم نشوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پنم شورو کم اللہ چے نہایت مہربان اور دیر جات رحم کو ان کی ذات تے اس کبر بنا کوئے لوئی بنا کوئے پر اخپل بادشاہ بفخر نہ کوئے او زمارہ طرف تے نسا دے لاندی جتول مسلمانان شے مال راشے گنی نمو پریدب دا سلیمان علیہ السلام روک دبدبا دی بلقیس تا رسیدلی و دا مخینا چی دا خطی سنگیور پا مخوکا کی نو آقا با پا شاہی محل کے دنن او سیدلا لیر لوی تخت و تخت شاہی اگه که ملاس ترا دا بلقیس او دا خط پر سور وردن نشی دروازه بنده وی اگه یورو دا غی پا غسینه دا پاس اگه خط ورو گردو او لار یو گوٹ کے کی ناستا او دا خدی سے گمان راضی چی دا خط بده وحد روڑی میرا جرگک بروڑی مارغان خوریر گردی پتاسو پچا خیال راضی چی دا شیر مارغرو دا چرا بیدار شوی قتل خط پسینہ پروت تے خط کولو کو خط دا سلیمان علیہ السلام او پا خط باقیدہ مہر لگے دلے دے اعلی قیمتی مہر اب دا سیو لکا دا اسم بعض انسان پا لفافہ کی دا دے بورد دا پرچینی یونستے بورد اگر چی پا اگر لفافہ کی بن کی دا پاسا پی لاکو لگے او دا غیر دا پاسا یو سٹیم مہرو لگے چی پتو لگی جدا کولو شوی ندے دا غس یو مہر پی لگولو او بعض مفسرین لکی کہ دا عنبرو او دا مختلف خوشبودارو سیزونو مہر لگولے و پاگی دا پاس اٹاپا مہر لگولے پاگی خط بن کرے چی خطیو کا تو خط دیر اعلی طریقے سے بہترین کاغذ باندی لکلے شوی دے بہترین خوشنویس لکلے دے اعلی خوشبوئی تیزی فوراً اخپل وزیرانو دا پارلیمنٹ او دا اسمبلی اغا زمانہ کے جسے منبارانو دا غیب میٹنگ رو فوجی جرنیلان وغیرہ او خط وطاو خو چه دا خمات یو خط راغلی دی او دا سی خط چه دیر مزیدار خط کتاب کریم قرآن حکیم کے اللہ فرمائی دیر دی عزت خط تے او عزت تے معلومی گی او دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندی ذکر دی خدا غنو موردو او پکی دا الفاظ ذکر دی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پنم شورو کو خذو خیارو ورطیدہ سکار دی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزت اہلها ذلہ فی پاران کنے سلیمان ہم طاقت تاسو نریدی اوریدہ دی موریدہ لی بیریان دیوان تابیدی او که زمون پا وطن حملو کا من عزتمن بزدی لکی ار صبر علی ختم کی دا باغون و دا وطن بتباو برباد کی دا سو چل کے گوری ہے یہ واقعی پیغمبر دے کام بادشاہ دے کدی پیغمبری خو تابع بیشو او کام بادشاہی بیا بستا سره مشورہ امنم وی یو ڈالے وطلیگم یو تحفہ او یو امتحان پہ کم کا ڈالے قبول اکلا او امتحان کی کامیاب جو خود پیغمبر دے او کدی کی ناکام شنو عام بادشاہ ری بیا وسر جنگ کو اس تحفہ ڈالے صدا ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وین لیول لیگم الکانو تا جنکو جامع و جنکو تا الکانو جامع الکانو تا لاسونو کی بنگڑی او لپٹے پسر کہ دا پتہ لگولی شکنش لگولی قابل دے کنا قابل او مختلف قسم یاقوت و غمی و ہیرے و لال جواہرات یو دیکھ لل او اسونا و خان ویدا طول با دا سلیمان علیہ السلام تا تحفہ بشی او په منځ کې پکې یو ملغلره کې خودا هغه کې سورې کړې ده خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوګ دی وی صاحب یو صرف یو شی بس تازه معلومات کوم چې دا اوتارې وسره کې خود بس نور یې غږونه هغه هدهد خو ارسه په خپل سترګو ولیدل راوال وته سلیمان علیه السلام له ورسېد سلیمان علیہ السلام دا لوگ اکڑے جی 1500 لکان دا جنکو جامع چولی جنکو تر لکان دا خدا خبر تا پویو او بل دا چه دا لے تحفیر آلے گئے دا استا معلومات کئی
او یو ملغلره خودره پکې سوري کوګو تار وسره پروت ته تا معلومه کې دا تار ته په دې ملغلره کې چولې شي کنه شي چولې په خلی برته غږ نه کوي. سليمان عليه السلام چې دوی څنګه راوړل ډېر عزت او اکرام یې او ته وی وګوره چې غوسه کیږي با او که په نرمه به خبرې کوي که سخت د غوسه وکړم دا بادشاہ پیغمبر نه او که په نرمه تاسو ملمستیا وکړم دا معلومیږي چې پیغمبر یې راورسېدل. سليمان عليه السلام ډېره ښه ملمستیا ولا وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږدره خو بهر کې په اوبو ته کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي. نو پته یې ولګوله وی دغه اخوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې دا نور جینکې دي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو یې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس بلې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دام نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه دا کار واغېشتو. حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه. تاسو د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه اورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12 او دمکی ولا ورکړه چې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم دنې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. واقعي چې د چا انسانانو باندې مبي حکومتي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوی هم تابع وي او مارغان هم تابع وي د چا پلار به ورسره جنګ وکړي او د ټولې لویه خبره خو د الله امداد دی ځکه دا ټول ارڅ خو ورته الله تابع کړي دي د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږمي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. دالی چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلی او د سلیمان علیه السلام دمکین ورته ورسېدله نو فوراً هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشرانو ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سردوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاہ نه او دا د الله پیغمبر معلومیږي. دا عام بادشاہ خو پیریان تابع نی دا خو پیریان هم تابع دي. دا عام بادشاہ خو مارغان تابع نی دا خو مارغان هم تابع وي. دا عام بادشاہ خو هوا تابع نی دا خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیل چال ورسره نرې پکار او ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره هم داسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نکړه د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نکړه مونږ په ایمان راونړه نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم الچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات له در روان یو ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر رو باسي دا به الله تعالی مسلمانه کړي
نو سلیمان علیہ السلام هم دا خیالو چې بادشاہي خو زما لویه ده که دا الله مسلمان کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیہ السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی، یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلق د هغه عزتو کې استقبال بنه ورکړي. نو یې موږ به یو مضبوط استقبال کو. یو دا دویم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه ده سره د پیغمبر طاقت هم یو ناشنا محل یې جوړ که مزیدار، ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی. او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله، داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده. درېیمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دي. دی خو ګوره اوس پیغمبر دی، معجزه ده، وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوه ده چې دا به مسلمانېږي او مسلمان را روانه ده. تخت والا راوړل پکار دي. خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې عبادي تیاره شوه، بلډنګ تیار شو، په دې هم خامخا وخت ولګېد. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي. او ما تیره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 کوټو 7 محلاتو دننه پروت و. او تخت 40 ګزه اوږد، 20 ګزه پلن، 15 ګزه اوچت. او هغه داسې رپورټ تخت نه دی لکه زمونږ کرسی او میز چې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا به زر څوک راورسوي. 3 خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زر او راسوم درله، خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه سات کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو. لکه سړی چې کینی او د ناستې نه بیا پاسي، یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي، یو سیکنډ پې لګي، یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي، دومره ټیم کې درله را رسولی شم. او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم، را رسولی شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت مې شته. ښه بس دا پیري خبره وکړه، سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوي چې دا را رسوم نو په لاره به څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه امانتګر یم چې څه پکې دي اب امانت ټول درته را رسېږي. نو سلیمان علیہ السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، خو هغه یو ټکي استعمال کړه چې انی علیه لقوي، زه طاقتمن یم، دا کار زه کولی شم. دا خبره درته پرې نه وتله. ټیک ده، دا ټیم خو ډېر لږ دی، زر یې را رسولی شي، خو قبر دی وکړه جناب، لویي دې وکړله. لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نی خوښه خبره دې درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی. ما تیره جمعه نه مخکې جمعه درته ویلي. بل یو کسو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. بل یو کس چې هغه سره د کتاب علم دی، پوهه د عالم دی. د سلیمان علیہ السلام وزیر دی حضرت آصف. هغه وی چې ګوره اوس هسه وی وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې. دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي، نه سترګې رب، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړی شی به تیار پروت دي. اوس د دې سړي خبره په 2 وجو بهتره وخته. یو دا چې دا پوه دی، د کتاب علم دی، ورسره عالم دی، دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن. او بل د ده را رسولم زر کېږي. نو زمونږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو، ځکه پیری د خدان دی او جنس دی، هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی.
او دا خو عام انسان دی نو دی څنګه را رسوي وی د سره د الله نوم د اسم اعظم برکتو د اسم اعظم په برکت به د بلاغه استحضار کو د الله نه به سوال کو او سوال یوازې په جبني سوال په ځل کې وي چې ځل کې انسان خپل مدعا حاضر کی کته دا وی چې یلا سوال خو ټیم غواړي کړه اسم اعظم لولو باندې وخت لګي او سترګې رب پړې معمولی ټیم دی د ځل استحضار او په ځل کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي ما سره د زړه لا رب دسترګه کې را رسول شو سليمان عليه السلام ته یو متدا کارو ډېر خبر ورسوه خو چې حضرت سليمان عليه السلام سترګې پټې کړې او وی غاړو تخت ورته مخامخ پروتو د پیری په طاقت راونه رسېده د چا په طاقت راوسېدلونو د الله په طاقت الله را ورسو او چې تخت یې وکتل حیران شو خو ناشنا تخت او فوراً د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړه او زمونږ بادشاهان خو چې یو کارو کې کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کوو زما داسې بادشاهي ده وګوره یو ساعت کې مې د تخت راورسو وی نه دا زما باندې د الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم او که د الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محلم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاری مو شوه سلیمان علیه السلام یې ورېږی د ښځې خو زمونږ ځای په امتحانونه واخېستل مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او تاسې بېوقوفه غوندې ده ونکرو لها عرشها دا تخت ولا لږ بدل لا بدل کړي څه ترڅه مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا ولا لږ غوندې ګډ څه ترې کموی مه خو دا ولا لږ ګډ وډ کړی چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغه خو لار د شیشې جوړه کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ته ور مخکې شه چې دې وکتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند نه باره اوبه هم ساتي که پې خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړي چې دا جو اوبو دی ورپورې و زما لږې اوبه غوندې دي خو چې خپی کېښوده اوهو دا خو اوبه نه دي دا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي لومبې چې دا شی وکت ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه هوښیار انسان پوه شو چې اوهو دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی او زما بند ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره او لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي فورا ورته وایي وی دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی چې لږ غوندې وکتل وی کانه هو وی دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابله ده پوه ده او فورا بغیر د سچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شو چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه شي ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي باس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمانه کړه مسلمانه کړه بعضې دلته کې زمونږه قصو والا څه خبرې ترې لیکلي دي خو هغه مې قصدن پرېښودی هغه دروغ خبرې وی خپې چې وی نو هغه د خر وی او دا پنسې ځکه اوچتې کړه چې پته ولګي او دا ټولې دروغ خبرې دي ښه د انسان خپې د خر نه انسان و عام لکه خشته ښځه و ښکلې خوبصورته مزېداره او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي دا واهیات مسلمانه شو
او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیہ السلام سره نکاح ثابت ده. لږ اختلاف پکې شته او راجح قول دا چې سلیمان علیہ السلام سره بیا نکاح وکړه او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام خپل بادشاہي ورته واپس کړی ده. ما د علماء لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس. دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت دی د هغې خپل شریعت هوښیاره ښځه وه پوهې وه قابله وه خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکاح ثابته ده. یو ځل بیبیانې م ګڼې مې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي کہ دا یو پیغمبر طاقت دا د سلو جنتیان عمره دے د سلو جنتیان عمره او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلویختو ځوانان عمره دے. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقتی. یو ځلې ماسخوتن قسم وخوړه انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وی زما دا 100 بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي 100 زامن بچیم نه 100 زامن او چې دا 100 زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین انشاءالله یې هیر شو. دیو نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری شریف حدیث تے امغسی اکلا پاغش پاغسلو بی بیانو تراغے لیکن یو بی بی هم د پارمان باندې پورا نشوا. صرف د یوی بی بینا یو بچی پیدا شو اغم نامکمل نیمګړی دې په تخت شاهی باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړې په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټې راوړه وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچې پیدا شو دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا څنګه د سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ورواچو هغه دا شی دی هغه دایي ولا هغه نامکمل بچې راوړو دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دم نیمګړی دی مړ تشه غوښه ده. اصل دا ده دا یو ازمایشو چې د قسم وخوړه چې زه به 100 بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچې پیدا کېږي شاه سوار مجاهد الله لار کې جهاد بقي انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړې بچې پیدا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یہ ویلے وے ندے 100 خذو بسل بچی شویو او سن چه دوے ہر یو بدا اللہ پلار کے عظیم مجاہد ہو شاہ سوار مجاہد بو انشاءاللہ یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشرو هغه ته وی دا ټول جنگی چې کم اسونه ادام را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاہ راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي دارنګې دوی د خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو ځکه عمر او جون دی ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو اسونه را مخامخ کړل دلې ډېر زیات خوان ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونو مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پریوتو شو نور پریوزي حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزي اوه خدای دا مې څه وکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزي اوس دې وخت کې چې دا دس کوم مونځ کوم خو نور به پریوزي د اسونو د برکته 2 کاره وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم ټیک ته غلطي زما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله
نو خدای مان دا کارو شو دا انور راتاو دروا نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار کې او درو د خپل مرګرو سره منځ وکړ دا غي نه پسخه د دې سونو د وجه زماره دا منځ پاتې شو قران حکیم کې الله فرمایي فتفق مسحا بالیمین والعناق دا څه دي کنه شروع یې په وکړه وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل الال کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل الال کړل اسونه اوسم زمون په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهی د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمی راځي یعنی بهتره نه چې سړی اخري خو شافعی صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا چې دا غوښه پاکه ده حلال ده ابو یې خوري او دا غي شریعت کې هم خوړل جایز نو دومره سخی دی چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی زه خیراتي غوښه چې څومره وړه نه وړه یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبریم درنه ده وی الله تو خو بندوبست کې را دی ټول مخلوق او مال دې ډېر لوی طاقت را کړی دی ځکه تیره جمعه مې ویلو چې سوال یې څه کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره و پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وي زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی مک دا کار نشي کولی وی الله تی اجازت را کنو ته اجازت غواړم وی خد درمه کی اجازت غنمان او چې پاغه زمانہ کې څومره غله ده خو چې په پیریانو کار کو هغه وکړلو د دنیا خوراکونه هر څه را جمع کړل او د دریاب په غاړه د ډوډۍ تنظیم برابر کړ بعد تابعو ما تیر جمعه کې درته ویلو هوا په چالو کړ چې تاسو په دې لګي چې دا خوراک څخه نشي پیریان دیوان مقرر کړ چې دې ته څوک نقصان نه رسي پخلی لګیا دی پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیاریږي او د مارغانو خپل تیاریږي د انسانانو خپل تیاریږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیاریږي لګیا دی او ما تیره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په جبو دی پوهېده او رده په خبر هغوی پوهېدل هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر پار کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړو د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو لشل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 15 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکۍ غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وي وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بالکل نشي کولی وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی وی خدا یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دی تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده د ورځې نه وخت لراله خبره نو وی زه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یو کټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامع د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامع بل طرف ته کېښوده خو چې شی راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څو شو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي د غوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي 13 جمعه مې درته ویلو
ارسه خو تا خلاص کړ دا دې نورو ترې څه پرېښودل ارسه دې خوړل اکب ورته وي میلمه ته څوک داسې رد جواب کوي لکه دا ما ته چې دې وکړ زه خو تا نن میلمه کړی ما بس دې پوه شو وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه دون وړی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه زه پټېکه واخېستم نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه وږې به ګرځم حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر هم و بادشاہ هم پیغمبری هم د کمال پیغمبری و لکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړې وې لکه د مارغانو خبرې کول د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل دا ټول د سلیمان علیہ السلام معجزې وې او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کي چې د عقل نه خلافي عقل یې نه مني که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري عقل یې نه مني هغې ته کرامت وایي دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله را طرف نه او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري عقل یې نه مني هغې ته معجزه وایي او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز عاجز کول عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه د دې پشان کار کولو نه عاجزه دي ټول خلق یې عاجزه کړل د دې څوک مثل نشي جوړولی زما رونو داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه په شان د بل چا نه ده تېره ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو په ټولو د هغه حکومت و یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د سلو جنتیان عمره دی د سلو جنتیان عمره او د یو جنتی طاقت د دنیا د څلوېښتو ځوانان عمره دی نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی نو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبرو گنی بیبیانے وے اللہ قوت و طاقت ورکڑیو او مجاہدو زبردست جہاد بے کو او دا جہاد دا پارا اسونا اوخان اتیان اغا زمانہ کی چکم لخکرو اور سرو پیریان او دیوان چی دا چا تابی وے اغا تبیا بل سشے دے ورسره ډېر سخیمو مجاهدم دی او سخیم دی په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام دا خو هسې د حکومت په ذمه وي خو ده به د میلمستیا انتظام کوو عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل لکه د میلمستیا انتظام او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیہ السلام په بادشاہ کې یو سړی دی اوږي یا د ناري یا د بربنډي یا د کورني دې ته بادشاهي وایي پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وی زما دا 100 بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي 100 زامن بچیم نه 100 زامن او چې دا 100 زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین انشاءالله یې هیر شو دی نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به
د سلو بیبیانو لرازم انشاءاللہ لفظ ونوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری شریف حدیث تے امغسی اکلا پاغ شپاغ سلو بیبیانو تراغے لیکن یو بیبی هم د پارمان باندې پورا نشوا. صرف د یوی بیبینا یو بچی پیدا شو اغم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهی باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو بوټی راوړه وی سید دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا څنګه د سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا مونږ ورته په کرسی د پاسه هغه وجود ورواچو هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړو دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دا هم نیمګړی دی مړ تشه غوښه ده. بعضې خلکو ورونو دلته کې ډېرې بېځایه غلطې قصې کړې دي. بعضې دا ضعیفه او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعې بادشاهي کوله او هغه ګوته ته بیا پیری اوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه هغې د بوتانو عبادت کوله تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي. دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي دا غلطې خبرې دي. اصل دا ده دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شاه سوار مجاهد الله لار کې جهاد بقي انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یہ ویلے وے نہ دے سلو خذو بسل بچی شویو او سن کے دوے ہر یو بدا اللہ پلار کے عظیم مجاہد ہو شاہ سوار مجاہد ہو انشاءاللہ یہ رون دا دین مسئلہ دا دا چې کم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي انشاءالله دې ورسره وي دا مسله ده. لکه مثلا یو کور جوړی نو انشاءالله زه به کور جوړوم ډیوټی له ځې چېرته ځې یاره زه دغه ته ځمه سار له به که خیر زه خپل ډیوټی له ځم انشاءالله. انشاءالله څه معنی که د الله خوښه شي نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي. د نبی علیہ السلام نه یو انسان راغی یو سړی او د یو شي تپوس یې ترې وکړ د پیغمبر علیہ السلام مبارک هم انشاءالله یېر شو. چې یېر شو وحی بنده شوه بعضې ښځو پراپیګنډې کولې بعضې مشرکانو د نبي علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې. یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وې دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي عیاذا بالله. جبریل علیه السلام ته دا غلط نسبت کو. 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی 15 ورځې وحی بنده وه. دا آیت نازل شو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. چې یو کار کې چې سبا به کوم انشاءالله ورسره خامخا وایه انشاءالله که ورسره ونه وایې داسې مه کوه بیا. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله یېر شو 15 ورځې وحی بنده و 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم نو دا به ورسره وایې که د الله خوښه شي که پښتو کې درځي داسې وایي که د الله خوښی او د الله رضی او که عربی کې وایي نو انشاءالله معنا څه که چرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده. بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي. د چا نه چاته نظر ولګي نظر د خړه نه لګي او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نه ښه شو او زما دا نظر ورته لګي دته څه نقصان پیښیږي نو وایي ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا وایا او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې وایا الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي. دا خو هر سړی ویلی شي که نه الله چې څو غواړي کېږي چې څو نه غواړي هغه نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورسره ووایه نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي. نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که رب العالمین به د امداد وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله نه وی چې وی نه وی نبی علیه السلام فرمایي چې شی هسې لاړ یعنی بچو هغه 100 ښځو بچي راونړل
کې ویلې ویل سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهدو. دا د جهاد سره د شوقو په دې سوچ چې زما د مسل الکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو اسونه ساتلیو سار او مازدیګر به پاسونو باندې لاس راښکه لکه اس باندې سړی په دې شال لاس راکاږي په دې سټ ولا لاس راکاږي خوشحالي ورته. هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشر و هغه ته وی دا ټول جنگي چې کم اسونه یې دا را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشا کوي. دارنګې نه وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو. اسونه یې را مخامخ کړل دل یې ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو نور پریوزی حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزی. اوه خدای دا مې سوکړل دا خو د مازدیګر منځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزی. اوس دې وخت کې چې دا دس کوم منځ کوم خو نور به پریوتی د اسونو د برکته دوه کار یې وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې دا خپل منځ وکم ټیک ته غلطي د ما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشا کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدای مانه دا کار وشو دا انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار که ادرو د خپلو ملګرو سره منځ وکړ د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې د مانه دا منځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل حلال یې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل حلال یې کړل. ولې د دې د وجې نه ما نه منځ پاتې شو او به کې څوک داسې اوس د دکاندار د لاسه د دکاندارۍ د وجې نه منځ پاتې شي دی به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کي سوال نه پیدا کېږي. زمیندار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین منځ لاړ شي دی به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې زما نه منځ لاړ یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه زما نه پې منځ لاړ داسې که چا وکړل بیا به تې منځ نه ځي. نه اکثر موږ منځ له هېڅ اهمیت نه ورکوو خلق خپل کاروبار کوي ماسخوتن چې فارغ شوي دا مونځ به ټول په یو ځای وکړو دا ډېره خطرناکه ګناه درونو. نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله ته خو بندوبست کې ردې ټول مخلوق او ما له دې هم ډېر لوی طاقت را کړی دی ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وې وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم. الله وی مک په دا کار نشي کولی وی الله تی اجازت راکنو ستا اجازت غواړم وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ. بعد یې تابع و ما تېره جمعه کې درته ویلي و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي. پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي. پخلی لګیا دی پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیاریږي او د مارغانو خپل تیاریږي د انسانانو خپل تیاریږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیاریږي لګیا دی. او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او نه د په خبره هغوی پوهېدل هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر پار کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده
چې چانه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کو دا هغه دا خیالو چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو لشل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 15 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکۍ غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات 1/2 کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بالکل نشي کولی وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی وی ښه یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دی تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده وکړه د ورځې نه وخت لراله خبره نو وی ځه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه یې خوراک به زه در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي نه چې څوک به پاتې کېږي لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوئ ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو ډېره ښه یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامې بل طرف ته کېښوده خو چې شی راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څو شو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي لغوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي 13 جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته یې څه پرېښودل هر څه دې خوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک داسې رد جواب کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه زه خو تا نن میلمه کړی یم بس دې پوه شو وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه دون وړی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه پټېکه واخېستمه نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه اوږې به ګرځم اوږې به ګرځم رونو داسې ده که نه ده رزق څوک ورکوي الله ذوالجلال ورکوي قسم ده چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ شم که ډاکه مې ونه کړه د لوږې که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي ته وایې خو دا دونه رزق به د کمې خوري دا خپل بچي به خوري دا بچي لویږي څنګه دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي مضبوط مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دننه وګوره داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه راوځي چینجي او داسې ځونه ځمکه کې دننه لویږي چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی چا له الله په اوبو کې چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی څوک په هوا الوځي خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي بس وی الله زما توبه ده باس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي لکه ما بل جمعه درته ویلي چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره والا مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته په دې علاقه چکر لګوي هوا تخت اوچت کړی دی راغی د مدینې منورې په علاقه هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبی آخر الزمان به دلته هجرت کوي راځي به بیت الله ته راغی د بیت الله طواف یې وکړ او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو او ته به یادي ما تېره جمعه ویلي وو چې شپږ لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5,500 خلک چې راځي او کار به یې د دیوان او مارغانو نه اخېسته هدهد یې ساتلی و هدهد ملا جرګک ته وایي د اوږد غوندې شیني ملا جرګک دل الله یو صفت ورکړی دی مارغانو الله صفتونه ورکړي دي
یو خود به د چیټی رسان کار کو ډاګي یو ځای نه بل ځای ته به خط لېږه دله به یې ورکړه مخلوق کې به ونیو به یې ورسو نشانه د ډېره برابري دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې ته وګوره اوبه کم ځای دي کم ځای نشته نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای که نه اوبه به یې ترې ایستې الله حیواناتو لم پوره طاقتونه ورکړي دي اوس دا ملا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه یو سړي تپوس وکړ ابن عباس صحابي د نبی علیہ السلام د تره زوی وی دا هدهد ملا جرجک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي وی او وی څومره لاندې وی په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچتې دي دا پته ورته لګي وی ښه نو چې دی دونه معلومات کولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کېدي او په لټ کې ورته دانه کېښوده نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لټ کې هغه دانه نیني او هغه دانې له لاندې دي نیني چې دانې له لاندې لټ دی که ټونګه پې وام دا لټ را باندې راوړي او نیسي مې خشته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ هغه ورته وایي وی اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي او سترګې مړندې شي اذا جاء القدر ذهب اللب د انسان عقل لاړ شي ختم شي وعمي البصر سترګې ړندې شي بیا په لاره به روانې خلک ته پته ده چې دا سړک دی ورېږه یو خوا بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه لیکن دماغ یې کار نه کوي نه یې غول شي ګاډۍ وی مړ شي خپې وخوېږي لاندې وغورځېږي د کوټې نه پرېوت څوک په خوښه دا کار نه کوي خو خطا شي انسان دماغ کار پرېږي چې تقدیر راشي نو یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړله وګوره اوبه شته که نشته هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې خښې شوې مولا جرګک لږ کې سوچ کړی دی چې زه راشه زه به هم یو چکر ولګو ځکه چې دوی تر څو خیمې خښوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلې نه چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه یو بل مولا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کوې ته ده کمې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وی ته له کوم ځای وی زه د یمن د علاقې یم د سبا وی دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلقو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهیه دی بلا فوج دی دی مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته باله ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې په دې خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې اوس دې نېکبخت مونږ ته اوبه ښولې وې چې مونږ اوبه رایستې وې چې مونځ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل خو انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې ته اخېسته او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چاله نه ورکړې سر او باڼې به ترې غونډې وباسم دغه دی چې ملا جرجک راښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبرې راوړی جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړه یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا وې وی بلکل رښتیا ویم وی زما یو خط وله ورته ورېږه اوس به پته ولګي خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي د هغوی معلومات به وکړي ماله به راوړئ خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ټوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه
انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ را طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نشوي دا بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی ذات دی. اس کبر به نه کوي، لوی به نه کوي، په خپل بادشاہ به فخر نه کوي او زماره طرف نه صدې لاندې چې ټول مسلمانان شه مال راشه غنی نه مو پرېدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه دی بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګه یوړه په مخوکه کې، نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله، ډېر لوی تخت او تخت شاهي، هغې کې ملاس سره دا بلقیس او د دا خط په دې سوړه وردن نشي، دروازې بندې وې، هغه یې یوړه او د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هد هد راوړي، ملا جرګک به راوړي. مارغان خو ډېر ګرځي، په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړه. دا چې را بیداره شوه ویې کتل خط یې په سینه پروت دی، خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی، اعلی قیمتي مهر. ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچیني یونسټی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټمپ مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی. دغسې یو مهر یې پې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولی و، په هغې د پاسه یې ټاپه مهر لګولی و، په هغې یې خط بند کړی. چې خط یې وکته، خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی، بهترین خوشنویس لیکلی دی، اعلی خوشبویي تیزي. فوراً یې خپل وزیرانو د هغه پارلیمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټینګ راووست، فوجي جرنیلان وغیره، او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط، کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی، ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکري دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم شروع کوم. ته څوک و؟ نو ډېره دا معلومیږي چې یو سړی چاته خط لیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لاول یې خپل نوم لیکلی دی. ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي، د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي. ګټه خبره ده. نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي، دا عامه قاعده ده. نبی علیہ السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول یې خپل نوم لیکلی دی، من محمد صلی الله علیه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله. د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. الی هرقل عظیم الروم، یو بادشاہ ته خط لیکلی، د هغه نوم هرقل و، عظیم الروم چې دا د روم بادشاہ دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي. او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والو د خط طریقه څه ده، لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي، وروسته خپل نوم لیکي. دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابط، نو هغه بعضې وخت چې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي، نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورګه لېږلی چا دی، ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي. دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده، اوس لکه چا را لېږلی دا خط، نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی، نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي، فلان کې یم. نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله، تپوس یې ته وکړې من څوک یې، من هوا؟ هغه وی انا معنا زه یم. نو نبی علیہ السلام وفرمایل انا زه خو زه یم، انا څه ته وایي؟ نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي، ډېرې فوراً خپل نوم ورته وایي فلان کې، چې د هغه په دماغو بوج را نه شي، پته ورته ولګي چې دې سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته، دروازه کولاو کم یا نه کم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي، نو چې څنګه میلاو کې نو فوراً خپل نوم ورته اخلي، فلان کې خبرې هغه ته پته ولګي چې څوک دی.
واچو بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کاري نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې موږ عمل کوو د دنیا او د آخر دواړه کارونو به راته اساني وروړو. ما ته مخکې ورځو کې د ما یو شاګرد ټلیفون وکړ په بنیاتې ونه هغه چې ټلیفون یې وکړ نو ما ته څوک یې رجوي ما خو سار هم درته سره خبرې کړې وې ته ما نه پېژنې خدایه نو سار خو ما سره پنځه شپږو کسانو خبرې کړې دي نو ته پکې کم یاوې څه پته لګي ما نو دا شی به بالکل قطعا نه کوي او په دې نیت یې کوي چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده نو الله به اجر او ثواب هم درکوي. نو که چاله ملاقات له مخکې لاړې خپل نوم باخلې خط کې خپل نوم مخکې لیکه دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوي فورا خپل نوم اخله د فلان کې خبرې کوم د هغه زړه غواړي خبره در سره کوي که نه غواړي نه کوي یا که دوست دی مصروف یې ته به وایي چې ورور لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وویل نبی علیہ السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی خپل نوم یې رستو کړی سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی بسم الله رستو کړی نو د الله نوم باخلې بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات له ورلې نو فورا د بسم الله وایه او یا چا سره خط لیکې نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي د دې حیثیت نشته 786 څه شی دی بسم الله د عربی الفاظ دی د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم او قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی نو 786 به ټیک د معنا ورکی لیکن په 786 کې د الله برکتی نوم نشته الله پکې شته نشته الرحمن پکې نشته الرحیم پکې نشته. نو بعض خطونو کې خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي یاره چې دا خلک بیا سبده بل دې احترام نه کوي نو دا لارو کوڅو کې غورځي نو په دې وجه بسم الله نه لیکو خنو چې تعالی د خپل نوم لیکي عبدالرحمن نو رحمان د خدای نوم نه دا دی وایي لیکو هغه دې پکې لیکلي د چا چې طریقه تو لګو دا غنوم دی لیکلي په خط کې دي 50 نومونه لیکلي دي جمنن جنسي او متمنی شرکت 50 یو خالی کړي او 10 بل خالی کړي دي په چا کې د الله نوم دی په چا کې د پیغمبر نوم دی نو دا غیر احترام د سره نشته د بسم الله نه به احترام نه یریږي. اخبارونه خو ګوري په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي دا غیر به احترام نه خبرېږي. د دکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅه وایي دا جي د انګلیش اخبار دی نو د انګلیش په هغې کې د الله نوم نیسه د الله د نوم به پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شه خدای پوی شه ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې که د مړي خط لیږې که عام خط لیږې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه که او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې هغه د الله د نوم احترام وکړي که بشر حافي لوی بزرګ تېر شوی دی بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی د شرابخور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې او شرابخانې ته روان و شراب وله په لاره باندې یو خط ومونته په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی چېرته یو کاغذ ټوکله وه چې هغې راواغېست د الله نوم دی پکې زر فورا کور ته لاړ کاغذ یې صفا کړ هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي او هغې بند کړ خوشبویي پې پورې کړه او پخوا خلکو پټکي به پسرول دا یو رواج و اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه پسروي د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ورومنډه یو احترام یې لکې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواغېست میز پورې به یې ویزان کړه وایي د الله نوم دی پکې دننه به لاړ او چې واپس به راغی پټکې به راواغېست په سر د پاسه به یې کېښود. زمانه تېرېدله دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین یې په خوب کې ولید الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی ښه رب العالمین یې په خوب کې ولید احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید وی په سلم کرت مې کې ولید یو تپوس پته کوم نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا ته بنده در نږدې کېږي نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ما ته الله بنده ډېر را نږدې کېږي نو دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید الله په خوب کې ولید چې ویلي ده الله ورته وی ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه دی چې را بیدار شو تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله زناکار شته بل نشته وایي اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو یو نه بل نه تپوس کوي خوب شاګوان کې په بله شپې بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دی ولې ونه رسو الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري خو شرابي دی هم دغه شرابي ته ورسوه
چې را بیدار شو چې تپوس یې کور نه معلومات وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی شراب والا کلب شرابخانې ته بس الله حکم و حساب نه شو نیغ راغی دروازه و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي وی شراب یې څکري دی او نشه پروت دی الا وی ما ورته یاد کړه یو پلان کې مچ راغلی تا سره کار دی چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته ویې د کلي هغه پلان کې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي بس هغه ویې ګنې د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغلی ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی په ما څه کوي دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې بېغمه کوي مې بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو په منډه راغی چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه وه ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا بناته وی وایه څه خبره کوې زر وایه څه چل دی ورته وی یاره لږ په سا صورت شه ما دوه شپې وشي چې رب العالمین په خوب کې لیدلی او په تا سلام وی چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده په ژړا شو خپل پټکې را په سر کې ویده چې ښه زه څه کوم او الله ما سره څه کوي الله ګوره ډېر مهربانه ذات سبقت رحمتي غضبي سل موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوري یو رحم ته ګوري حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت لري یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی دی وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کېږي او بچي چغه کي او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي دا رحم یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي وایي دا ټول د الله هغه یو رحمت ته چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې دا هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان خپلو بچو په یو بل رحم کوي او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ بلا ګناهونه دي قسم دی مونږ څه نه کوو زما وروڼو نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مړه کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم د الله ما سره څه کوي وی دا اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه باس الله په ما سلام وی نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم او ته وی ته خپلې خبرې پرېږده ما پوهې کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی وی نور خو اسم نشته دغه یو مسلماني مې شته باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم خو یو نیکي مې کړې ده بیا څه شی دی نو کاغذ پرچې به د سر نه راوویسته د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې و راوچت کړی مې د هغې احترام مې کړی د یو رکوټي نوم او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې چې زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته وی دا خو ما طاقت در کړی که ما نه وې در کړې طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې تا څه کولی شو وی زه په یو ټکي دې بخم وی نوړی دې اوچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلی شو زما نوم واغشتی شو نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم نو سر دې پټ کړ بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم په دغه احترام دې بخم وایي اوس مونږ څومره د الله د نوم احترام سړی ته وایي د الله دپاره ما ته څه مه وایه د الله په نوم یې نه پرېږدې قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کې د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیست هغې کې سودا خرڅوي هغې نه ګوتی جوړی اخبارونه موږ دقسې غورځو دا خو اسانه خبره ده غونډ راغونډ کړه پوټې تېلې ورته ورته کړه یو غاړه کې وسوځو راوړه دریاب کې وغورځو زما وروڼو د الله د نوم د پیغمبر د نوم د جومات د قرآن د کڅوړې د جومات د دغه پوړونو د دې به ټولو احترام کوو دا زموږ مسلماني ده او دا زموږ شعائر الله دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي دا پکې لازم بسم الله الرحمن الرحیم او بیا راکوټې لنډه خبره الله تعلو علی واتونی مسلمین کبر به نه کوئ دعوت د اسلام در کوم مسلمانان شو زما تابع شي هغې چې خط وکړ بلقیس هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلک ورسره دي ورته وی تاسو سره مشوره کوم څوکم هغې ورته وی نحن اولو قوة و بأس شدید من خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ
او فانظری ماذا تأمرین باقی ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره ونه کې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی. که به مونږ څوک هم حمله کوي مونږ یې طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایی مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو هغه زمانه کې وګوره، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ حیران بشئ. 3.5 میله بند و، د توربېدۍ څومره دی؟ 3.5 میله بند. د توربېدۍ ټول به 1 میل بني، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته ویل کېږي. 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته او 50 فوټه پلن. زما په خیال توربېدۍ والا به 50 فوټه پلن نی، 150 گز به دا اوچت هم نی او 3.5 میله به دا اوږد هم نی، دې نه زیات ډیم و. او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړول او هغې انتظام به مې که نه، کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کېدو نه د اوبو طاقت چې زور پرېشر ورپوري نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تېر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه وو. دا قرآن وایي، ګورې ښه، دا الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه وو په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې وو. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې خالی ټوکری به د چا په سر و، خالی ټوکری، او د باغ په میانځ کې به روان شو چې ته په خپله لار به ته خالی ټوکری به په سر وه. د باغ نه چې به وتنو ټوکری به د میوو نه بیا ډکه شوې وه. دومره به باغونه د میوو نه ډک و، را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې به پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی. الله قرآن کې صفت کوي، نو الله چې صفت دی یو شي کوي نو به صفت تابع دی که نه. په میلونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میل خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو. او کم چې غټه شاهرا به وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا پېښور، یو طرف ته باغونه او بل طرف ته باغونه. الله یو رزق ولا ورکړی او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي. او د دې تخت څونه به 40 گزه اوږد، د دې بلقیس تخت 20 گز چوړایي پلنوالی، 40 گزه اوږدوالی، 15 گزه اوچت. دا به د دې تخت 15 گزه 45 فوټ ته جوړېږي. دا زمونږ د 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوه ته. 15 گزه اوچت او 40 گز اوږد او 20 گز پلن. دا به د دې تخت و او هغې باندې به سره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به یې تخت شاهي پروت و او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدایانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاهي او پلار یې بادشاه و د هغې نه پس دا بادشاه په تخت ناسته وه. او بلا ګورنران د مختلفو علاقې نه دې لاندې وو. هغې وي زمونږ مقابله څوک کولی شي؟ ښځه هوښیاره وه، ورته وي داسې کار دی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة. په پارام کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي، هر څه به راله ختم کړي، دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کړي. داسې چل که وګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی. که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنه. وی یو ډالۍ ورته لېږم، یو تحفه او یو امتحان پې کوم. که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی، او که دې کې ناکام شو نو هم بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ یې څه ده؟ ناشنا. وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم. هلکانو ته د جینکو جامې او جینکو ته د هلکانو جامې، هلکانو ته لاسونو کې بنګړي
او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نه شي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیره او لال جواهرات یو ځای کړل او اسونه وخان وې دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه بشي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوال به سلیمان علیه السلام له راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبې کړې دي 1500 هلکانو ته جینکو جامې چولې دي جینکو ته هلکان دا خو دا خبره تا پوهیم او بل دا دی چې دا لی تحفې رالېږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودله پکې سورې کوږ تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی سنګ راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې ویې وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړم دا بادشاه دی پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو میلمستیا وکړم دا معلومېږي چې پیغمبر چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه میلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ هغه قصه اوږدله خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې او دا نور جینکې وي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو هیرې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس برې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه یې دا کار واخېسته اوس حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې وه په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ترې ووته قصه خلاصه الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه دا خبره اوږدېږي ممکن د بله جمعه به څه باقي وکړم خو کله کله زه حیران شم که نه د حیواناتو یو کتاب مې کته دا کونې نه دی کونې دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی د ده غوږونه تیز دي د ده دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلونو چېرته قافله روانه وي که نه نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي پخوانو بادشاهانو چې به چېرته ډاکوانو به ډاکه کوله کونې به یې ځان سره ګرځو تار به پکې اچولو نو په میدان به پرېښود نو چې په کم طرف روان شو دې به دې طرف ته قافله ده کونې نه به یې دا کار اخېسته یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مګې معلومات څنګه په اسانه کوي مونږ ته پته نه لګي هغه ته څونه پته لګي یو میږي ته وګوره میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوره یو شی وغورځوه د هغه د پوزې حس څونه تیز دی کوم ځای نه معلومات داسې حیوانات دي بیزو ته وګوره بیزو ته قاري طویل صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو دارالعلوم دیوبند محتمم دی و یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو هلته کې بانډې ته لاړو وی موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې د بانډې ماحول دی وی هغې وایي چې موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو بیزوګان راځي او زمونږ کټوۍ له لته ورکړي ورڅه توی کړي ډوډۍ رانه تښتئ نو وی ما دا چل وکړه چې زهر مراواش سنکیا وی هغه مو په وړو کې ګډ کړل ډوډۍ هم ترې جوړې کړې چې ډوډۍ هم ترې جوړې کړې وی موږ هلکانو وی بره په چت باندې مو ورته هغه زهر او هغه ډوډۍ میده کړلې چې د بیزوګانو به مو خلاص کړم وی مونږ ته ملګري ولا ناست وي دی کې یو بیزو راله وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاور یې پوزې له یې وړه بوی یې کړه وی کېښوده لاړه وی لږ ساعت پس یې م کتل یو څو بیزوګانې نورې رالې وی هغې م هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې وی چې لږ ساعت پس یې م کتل وی بلا بیزوګانې رالې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده شنه پاڼه او هغه شنې پاڼه یې کېښودې په هغه ډوډۍ یې شروع کړه وی هغه ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې پسې وخوړه قسم دی هغه زهر یې وخوړل غږ یې مته او یو ملګري راته خبره کوله تبلیغي ملګري و هغه افریقې ته تللی و یو ملګري دا واقع کوله وی افریقې ته یو ملګري تللی و نو هغې یو کس پکې ګیره ویښته سپین و نو بعضې خلک خو ګیره تورئ هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي او دا کالاکولا والا سره هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره زړه کې سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کېدو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو په سفر کې په سپینه ګیره څوک څه کوي کور کې په کارېږي توره ګیره
ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه نو ده اوس وي ناست دی نور ته چې دا ګیره به ځان له توره کړم ځکه روان وي پاکستان ته نو هغه ملهم یې راغېښتې دی هغه یې خوشته کړي دي نیمه ګیره یې توره کړه نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راله بیزوګانې ځنګل کې ډېرې وې هغه شی یې ترې واغېشت هغه د خو اوس ګیره توری هغه شی یې ترې واغېشت هغه ملهمه او اخوا ته یې دریاب ته وغورځول اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم اوس به مې نیمه ګیره توری نیمه به سپینی اوس دکان به کم ځای پیدا کوم او دا باقي دارو به کم ځای پیدا کوم دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم وی داسې لوبه وکړله چې اوس لږ ساعت پس هغه بیزو راله وی وی مونږ چای یا ډوډۍ یا څه شی پخاو نو وی څه ډکي راوړل ډکي او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ مونږ ته غوسه وي چې زمونږ د ملګري نه خو دې هغه تختولې ده خو کېدی چې دا بله بیزو وي هغې وی هغې ایرې کړل او هغه ایرې راواغېستې او داسې په ځان پورې مه ګیوسه او مونږ ته نیغه نیغه ګوري مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه داروي دله جوړ راوړل ښه ځکه چې دا ایرې یې جوړې کړې که نه او دا مونږ ته نیغ ګوري او په ځان یې مږي دا دارو دی تا له څه دارو مه راوړي دي وی خیر هغه وایي چې ناسې په بل مصیبت ونړوي مونږ وایي چې نه دا پورې که ته چل پکې شته وی هغه ایرې راواغېستې چې د راشه تجربه خو به پې وکړو نو هغې په هغه ګیره باندې پورې کړې چې څنګه یې په ګیره پورې کړې چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېدل یا خدای دا څه په غم د بیزوګانو ووړېدو اوس به دلته کې کال مو په تبلیغ کې تېر کړ کلي ته به زوی به چې ښه نو دا دنه جوړ شو تا تبلیغ له دې ګیره دې دغه کړله خدای څه په مصیبت وړ مونږ هم پریشانه وو چې دا اوس دا غریب دا به څه کېږي او بیزوګانو پس چوکې راواغېستې ځغلو وی چې څو ورځې تېرې شوې که نه او هغه ویښته د هغه ملګري واپس راوختل تک تور راووتل واپس تک تور راووتل یو شان تور یو سپین ډکیم پکې نه ګوره بیزو ته الله وله دا یو شعور به ورته ووایو یو پویه به ورته وایو ورکړې ده دا حیوانات دا وګورئ تاسو دې مارغه ته یو چنچڼې ته وګوره ځان دغه جوړه کي پکېږې واچي د هغه خپلو بچو څونه تربیت کوي تا نه به هسې تښتي او چې د بچو ورودي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي وزرې به وایي د مارونو نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل راویړل او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویلې کېږي دغه نه کار واغېست هغه مزې په هغه دغه کې پې وردننه کړ وی نه نه او بیا ورته وویې چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوکه کېږم او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکرې در لېږمه چې د هغې بس دغه نی سر او ویښ به نی معلوم او زه تکړه شم جناب هغه چې واپس سوال جواب لاړ بلقیس خو پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر دی استاد یې ورپسې واپس راولېږه وی داسې کار دی چې بس مونږ ستا د مقابلې نه یو او مونږ ستا پیغمبري منو ستا نبوت منو او ټول د سبا او د یمن د علاقې خلق به تا ته به حیثیت د مسلمان حاضري کوي ګوره د پیغمبر طاقت ته معجزه ده او د الله تعالی امداد باقي دوه څلور خبرې دي او وخت کم دی دا به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم او سنت خیر دی که د جمعې پاتې شي وروستو څوک کوي نو وروستو هم دا کېږي که د دوه رکعتو نه مخکې کوي که وروستو کوي دواړو کې گنجایش شته نو دې کې څه بعضې مسایل دي خو ختم دی به آینده جمعه درته انشاءالله بیان دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله موږ د آفات و بلیات و مصایب و غمونو نه پامن کې وساتي خدای چاته چې څه پریشانۍ مشکلات دي هغه ورته په خیر او په خوشحالۍ بدله کړي زموږ د ملک او د وطن کې امن و امان راولي الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زموږ په زړونو کې د الله او د حبیب مینه واچوي زموږ په زړونو کې د دیندارۍ او د سنت او اتباع واچوي او د شیطانانو او د شیطان او د هغې د نقش قدم نه محفوظ او دوی وایي چې زموږ یو ملګری پلار یې وفات دی الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي ټول مردګان دی الله وبخي اخر وخت کې د الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي